مولوي صاحبانو موږ پرون ویلو چې سرمایه‌داران نظام څه اثرات په ملک او قوم باندې هغه دا چې مذهب د نظام سیاست او معیشت نه فارغ کړي بیګا هغه د بابک صاحب یو کلیپ واوریدو وای دا بتانه چاندا غواړي او دا بتانه غواړي به جنډه لګولې وي د دې ګور دا سیکولر نظریه وضاحت هم دغه سیکولر نظریه وای دي چې بھائی جماعت به د سیاست سره کار نه ولی به د جماعت د سیاست سره کار نه ته چې خلکو نه چاندې راغواړي ها ته چې چاندې کې ته پښتانه خرڅه پښتانه د خرڅ کړو سو بیره تاسو خرڅ کړو تاسو د سپونو باندې تاسو د سو بیره اختیار راغله تاسو کله تاسو خپل نوم نشو بدلولې دا خیبر پښتونخوا دا نوم تاسو خدا نه وخو نو چې ته خپل نوم اختیار ځان ته نه لري ته د پښتونستان نوم ځان ته نشي خوښولای ته خو بیواکه سړی ته پاسې کې به په علماء باندې او بیا ته په دومره وزیم جماعت باندې اعتراض کوي ها زمو مولا سیاست سره کار دی موږ له دا خیر القرون نه دا پاتې ده دا خو د سیکولر نظریه ده چې بھائی دا څوک دا مذهب دی دغه ته مراوله ها اسمبلی ته مراوله موږ ویلو کنه سرمایه‌داران نظام خو مذهب ها د نظام سیاست او د معیشت نه فارغ کو مذهب صرف د مسجد پورې ګرجی پورې محدود کو هغه کامیاب شو دوی دا سیکولر پارټي نن دلته کوشش کوي چې څه کوي جمعیت علماء اسلام د من نو باسي دوی څه کوي چې سی خپل خو خوي د سیکولر نظریه د پاره به دوی کار کوي مولوی صاحبانو روسته دغه نظریه د خصوص چې دینه خبر وغله به پته لګي موږ به ویلو چې په سرمایه‌داران نظام کې په نظام تجارت کې صنعت او دولت گردش شری د پسود او په جواری سره کیږي دا د سود دغه سره دغه شانته کې موږ به دا ویلو چې دغه ټو سرمایه‌دارانو د پالیسي په وجمانه وړو تاجرانو د سپیدنه ملاویږي دا د غوي تابع فرمان اوسېږي دغه شانته کې مکمل درس پېښو